Bismillahirrahmanirrahim. Nani topic ta about glycolysis. Glycolysis से ती कज़ो दीदी मतलब यो simple meaning وګورم simple meaning دا it's breaking of glucose molecule. The glucose molecule breaking تا یا the glucose molecule تو سو دسی می شي splitting تا دي ته مو glycolysis یای شو. اوس کله ګلوکوز مالیکول سپلیټ شي بریک شي دینه به مو سره 2 pyruvic acid جوړیږي یا زه داسې میای شم چې دینه 2 پایروویټ مالیکول جوړیږي. پایروویټ مالیکول مو سره 4 کاربن کمپاوند ده دا مو سره 3 کاربن کمپاوند ده pyruvate molecule. उस दिन बाद दा हो सिर्फ डिफिनीशन हो द ग्लाइकोलाइसिस वाला सकला दूसरा ग्लूकोज ब्रेक शी और 2 pyruvic acid या 2 pyruvate molecule जो शेगे तब ज ग्लाइकोलाइसिस है उस दिन मख की कज़ा सिर्फ द बेसिक सीजन खबर वकरम बेसिक सीजन खबर दा फॉर एग्जांपल यो सेल ता सकला ग्लूकोज एंटर कीगी دا ډایرکټ انټری نشي کول د دې لپاره چې ډایرکټ انټری نشي کول د دې لپاره سپیشل گیټ پکور دي چې هغه ته مونږه ګلټ وایو. اوس مختلف سیل کې به مختلف قسم ته گیټ لګیدلی کزه فار ایگزامپل د دې کې څه نیمونیک یوز کم هغه کې مونږ سره پیاله ده BBB 3B به راواخلي یو به پکې شي بلډ برین بیریر دویم به شي بیبي او دریم به شي مونږ سره شي blood only blood ته دې ټولو د لپاره ګلټ 1 پکار ده. مطلب کچيري اوس موږ سره د بلډ برین بیریر ته ګلوکوز زی نو الته به موږ سره ګلټ 1 پکاري مطلب گیټ 1 به د ګلوکوز د لپاره پکاري او کچيري بیا موږ سره بیبي سیل ته موږ سره یو ګلوکوز نوځي دا غي د لپاره به موږ سره ګلټ 1 پکاري او که بیا موږ سره بلډ ویسل دا هغه ته ګلوکوز انټر کیږي نو هغه د لپاره به هم موږ سره ګلټ پکاري د بلډ چې کوم د موږ د ار بي سي خبره کوو ټیک شو. بیا د گیټ 2 بوست چرته ګلټ 2 د دې لپاره موږ سره نیمونیک تا KLP یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې کیډز لیپس نو ما ونه ډایرکټ نیمونیک رو بسلی دا KLP کې هم 3 ورډز دي نو دا به هم په 3 ورډز کې تقسیم کی یو بشي کډنی یو بشي لیور او بل بشي موږ سره پینکریاز. اوس که زه وګورم چې کله کډنی ته ګلوکوز نوځي هغه به د گیټ 2 په ذریعه سره نوځي او لیور ته چې کله انټر کیږي هغه به د گیټ 2 په ذریعه سره او که پینکریاز ته انټر کیږي هغه به هم د گیټ 2 په ذریعه سره انټر کیږي. اوس که زه د گیټ 3 خبره وکم گیټ 3 به په کوم سیلز کې موجودي دي د لپاره ما سره فارموله ده یا نیمونیکس ته هغه د پینک کې که زه وګورم پینک کې موږ سره 3 ورډز دي یو دا پی یو دا ان یو دا کې. اوس که زه پی وګورم پی نه ما سره مطلب دا پلیسنټا او دینه علاوه که زه ان وګورم ان نه موږ سره دا نیورون او کې نه موږ سره دا بیا کډنی. مطلب د دې مطلب دا شو چې کډنی ته به ګلوکوز په گیټ 3 باندې هم نوتلی شي او په گیټ 2 باندې به هم نوتلی شي او پلیسنټا سیل کې کوم گیټ موجود ده هغه گیټ 3 ده او نیورون کې هم گیټ 3 موجود ده او گیټ 4 چې کله د گیټ 4 د لپاره موږ سره نیمونیک تا 2 نیمونیک دي د دې لپاره یو دا مدر یو دا فادر. مدر نه بشي مسل او فادر نه بشي فیټ نه مطلب ایډیپوز
ایډیپوس ټیشو. نو اوس ګورئ چې کله مسلز ته یا ایډیپوس ټیشو ته ګلوکوز انټر کیږي هغه به د ګیټ 4 باندې مطلب موږ سره انټری کوي. نو موستلی په ام سی کیوز کې دا تپوس کولی شي چې ګیټ 1 دپاره ګیټ 1 به د چا دپاره ریسپونسیبل ګیټ 2 به د چا دپاره ریسپونسیبل ګیټ 3 به د چا دپاره ریسپونسیبل او ګیټ 4 به د چا دپاره ریسپونسیبل دي. او په دې ټولو ګیټ کې موږ سره د کوم ګیټ 4 ده دا ډیپینډنټ ده. ډیپینډنټ ده د چا دپاره؟ انسولین دپاره. نو موستلی ام سی کیوز کې دا خبره هم راوتللی شي چې ویچ ون اف د فالوینګ از ډیپینډنټ فور انسولین. نو دا 4 ګیټ به یې درکړي. نو ګیټ 4 چې کوم ده دا ډیپینډنټ ده د انسولین دپاره. دا موږ سره بیسیک سټډي. اوس به موږ خبره کوو مزید د ګلایکالیسس په باره کې چې مطلب ګلایکالیسس نه موږ سره څنګه د 2 پایرویک اسید یا 2 پایرویټ مالیکول جوړیږي. نو د دې دپاره یو سپیسیفیک پاتوی ده هغه پاتوی به موږ اپلای کوو. ها اوس موږ سره به موږ پاتوی وایو که نه چې ګلوکوز پایرویک اسید ته یا 2 پایرویټ مالیکول ته څنګه کنورټ کیږي. بیا خبره خو دا چې ګلایکالیسس کې مانه هلته یو پوینټ پاتې شو. ګلایکولایسس چېرته کې کیږي؟ ګلایکولایسس موږ سره سایټوسول یا سایټوسول اور موږ سره سایټوپلازم دا بیا سایټوپلازم یا سایټوسول کې به موږ سره کیږي. سایټوپلازم ته سایټوسول کې ډېر لیټل بیټل ډیفرنس ده. ټیک شو. اوس به دا ګلوکوز سیل ته انټر شي. چې کله سیل ته انټر شو دلته به دې سره یو فاسفیټ مالیکول ایډ شي. دا فاسفیټ مالیکول به چېرته نه راځي چې کله اے ټي پي ته کنورټ شي نو موږ سره به فاسفیټ مالیکول ایډ کیږي. اوس چې کله فاسفیټ مالیکول ایډ شو دینه به موږ سره جوړ شي مالیکول چې هغې ته ګلوکوز 6 فاسفیټ وایي. ګلوکوز 6 فاسفیټ. خو دلته به موږ سره یو انزایم وي چې د هغې انزایم په موجودګۍ کې به دا فاسفیټ به ګلوکوز ته ایډ کیږي چې هغې ته موږ وایو هیګزوکاینیز. نو د هیګزوکاینیز انزایم په ذریعه سره به ګلوکوز ته فاسفیټ ایډ شي او دا به کنورټ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ ته. اوس به ګلوکوز 6 فاسفیټ په فردر موږ سره کنورټ کیږي. خو دلته به موږ سره یو انزایم یوز کیږي چې هغې ته فاسفو ګلوکوز آیسومریز ورته وایي. فاسفو ګلوکو آیسومریز. د دې انزایم په موجودګۍ کې به موږ سره ګلوکوز 6 فاسفیټ فرکټوز 6 فاسفیټ ته کنورټ شي. اوس چې کله د ګلوکوز 6 فاسفیټ فرکټوز 6 فاسفیټ ته کنورټ شي نو اوس به دا فرکټوز 6 فاسفیټ مزید دا پتوی د مزید به دا پتوی مخته موږ سره ځي. اوس به دا فرکټوز 6 فاسفیټ به دلته به یو بل انزایم راشي چې په دې باندې به ایکټ وکړي او دلته به موږ سره یو بل فاسفیټ دی پاتوی ته ایټ کیږي. نو چې فاسفیټ ایټ کیږي اټ مین چې اے ټي پي به اے ډي پي ته کنورټ کیږي. اوس چې کله اے ټي پي اے ډي پي ته کنورټ شوله نو څه به کیږي؟ دلته به کوم انزایم ایکټ کوي؟ دلته به یو انزایم راځي چې هغې ته فاسفو فرکټو کاینیز 1 وایي. مطلب شورټلی تاسو داسې مو وایي شئ پی ایف K1 PFK1 اټ مین چې فاسفو فرکټو کاینیز 1 د دې انزایم په موجودګۍ کې به دا کنورټ شي چاته فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته. اوس چې کله دا فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته کنورټ شي نو دینه بعد به اوس د دې کلیوینګ کیږي. کلیوینګ نه څه مطلب ده چې دا به 2 مالیکول ته سپلیټ کیږي. دا چې کله اوس 2 مالیکول ته سپلیټ کیږي دا به څو مالیکول ته سپلیټ کیږي؟ 2 مالیکول ته به سپلیټ کیږي. یوه مالیکول ته به مونږ وایو چې ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ. ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ.
او بل مالیکول ته به مونږ وایو چې ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ. خو د کوم انزایم دا فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ چې د دواړو مالیکولو ته کنورټ کیږي، دلته به یو انزایم وي چې هغې ته به مونږ الډولیز وایو. الډولیز د دې الډولیز په مدد سره به دا مالیکول به مونږ سره د دوو مالیکولو ته کنورټ کیږي. اوس ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ او ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ په ګلایکالیسس پاتوی کې دا یو داسې مالیکول دی چې دا خپل منځ کې یو بل ته کنورټیبل دي. د دې وجې نه دی یو بل ته وایي چې دا ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ د ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ ایسومریز ده. نو مطلب دا ډای هایدروکسی ایسیټون دی مالیکول ته پیاله خبره خدای چې دا مالیکول نه به یو پایرویک اسید جوړ شي، بیا به دا کوم مالیکول دا به ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ ته کنورټ شي، بیا به دی نه یو پایرویټ مالیکول جوړ شي. نو مونږ ویلی شو چې په ایټ د اینډ کې ګلوکوز نه به 2 پایرویک اسید یا 2 پایرویټ مالیکول جوړیږي. خو دا مالیکول به خپل منځ کې یو بل ته د کوم انزایم په مدد سره کنورټ کیږي، هغې انزایم نوم ده ټرایوز فاسفو ایسومریز. ټرایوز فاسفو ایسومریز انزایم په مدد سره به دا دوه مالیکول یو بل ته کنورټ کیږي. اوس که زه دلته لږ د بیسیک سیزونو خبره وکړم که نه، دې کې پیاله خبره خو دا ده چې په ټول ګلایکالیسس کې به مونږ سره 3 سټیپه داسې چې هغه به ایریورسیبلي او نور ټول سټیپونه خپل منځ کې ریورسیبل دي. اوس دا کم پیاله سټیپ ته دا فرست نمبر سټیپ ته دا مونږ سره ایریورسیبل ده. مطلب دا چې کله ګلوکوز سیل ته انټر شي نو دا واپس نشي وتلی، ولې چې دلته به مونږ سره فاسفیټ ایډ کیږي. خو دا کم سټیپ ته دا مونږ سره ریورسیبل ده. او دې نه علاوه دا کم دریم نمبر سټیپ ته دا مونږ سره ایریورسیبل ده، مطلب ریورسیبل نه ده. نور یو لاست سټیپ چې کوم ته هغه ایریورسیبل ده. نور د دې په منځ کې کوم سټیپونه هم راځي دا به ټول ریورسیبلي. اوس زه تاسو د مخته دا هم ښیم چې کوم به پکې ریورسیبلي او کوم به پکې ایریورسیبلي. پیاله په دې سټیپونو کې خو تاسو دا خبره زده کړئ چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ ته کنورټ کیږي دا ایریورسیبل سټیپ ده، او کله فرکټوز 6 فاسفیټ فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته کنورټ کیږي دا هم ایریورسیبل سټیپ ده. چې کله هم ATP فاسفیټ ایډ کوي یو مالیکول ته، دی پروسس ته دی عمل ته به مونږ وایو چې فاسفورایلیشن. نو په MCQs کې موستلی دا خبره راځي چې د کوم انزایم د وجې نه به مونږ سره فاسفورایلیشن کیږي، نو د هیکزوکاینیز د وجې نه به مونږ سره فاسفورایلیشن کیږي. ټیک شو. او بله خبره دا ده دلته چې یو مونږ سره په فرست سټیپ کې ګلایکالیسس چې کیږي، په فرست سټیپ کې به ATP یوز کیږي او یو به په تھرډ سټیپ کې ATP یوز کیږي. نو په ګلایکالیسس لاست کې به مونږ دا خبره هم وکړو چې څو ATP یوز شوي دي، څو ATP جوړ شوي دي او څو NADH2 به مونږ سره جوړیږي او څه به پکې یوز کیږي. نو لاست کې به بیا مونږ د دې لپاره سمري پیش کوو. نو ما خبره وکړل چې ډای هایدروکسی ایسیټون او ګلیسرل ډیهایډ خو مونږ سره د دوه مالیکول خو مونږ سره جوړ شو. اوس به زه خبره مزید مخته یوسم. ها نو ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ یو مالیکول دا جوړ شو او یو مالیکول ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ جوړ شو. اوس به په دې ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ باندې یو انزایم ایکټ وکړي، دا به کنورټ کړي چاته 1,3 بیس فاسفو ګلایسریټ ته به کنورټ کی 1,3 بیس فاسفو ګلایسریټ ته به کنورټ کی. خو دلته چې کوم انزایم یوز کیږي هغه انزایم به کوم یو انزایم وي، هغه انزایم وي ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفو هایډروجینیز. مطلب GD3P به مونږ سره 1,3 بیس فاسفو ګلایسریټ ته کنورټ کیږي by the help of this enzyme. خو دلته به مونږ سره NADH ته کنورټ کیږي. نو مطلب 1NADH نه به 1NADH2 جوړ شي. نو NAD پلس نه به مونږ سره NADH2 جوړ شي. اوس چې کله دینه NADH2 جوړ شو
دلته به موږ سره یو مالیکول خو به دلته نه د یو پاتوی خو به دلته نه راشي او یو پاتوی به دلته نه راځي نو زه دا پاتوی هم همدې سره راوړم نو دلته به اټ مین چې 2NAD به یوز شي 2NAD به یوز شي او 2NADH2 به جوړ کی. اوس چې کله 2NADH2 جوړ شو دا پاتوی خو به مخ ته راځي 1,3 بیس فاسفوګلایسریټ هم جوړ شو نو 1,3 بیس فاسفوګلایسریټ نه بعد کې به یو بل مالیکول جوړیږي چې هغې ته به مونږ وایو 3 فاسفو ګلایسریټ. اوس چې کله 3 فاسفو ګلایسریټ جوړ شي دلته به مونږ سره کوم انزایم یوز کیږي د هغې انزایم نوم ده فاسفو ګلایسریټ کاینیز. فاسفو ګلایسریټ کاینیز دا یو انزایم به مونږ سره یوز شي. اوس چې کله دا یو انزایم یوز شي دلته به مونږ سره 2 ATP فارمیشن کیږي. یو ATP به د دې د وجې فارم کیږي او یو ATP به دلته فارم کیږي. نو دا سایکل ما دې سایکل سره یا دا پتوی ما دې پتوی سره په یو ځای کنټینیوسلی سٹارټ کړي دا نو د دې د وجې به دا 2 ATP به مونږ سره دلته جوړي شي. یو ATP به په دلته دې کې جوړیږي او یو ATP به په دې کې نو دا دواړه پتوی ما رانیولې دي نو په 2 ATP به دلته جوړ شي. اوس چې کله 3 فاسفوګلایسریټ فارم شي اوس 3 فاسفوګلایسریټ نه بعد زموږ مین کار دا یا پایرویک اسید یا پایرویټ مالیکول جوړول نو اوس 3 فاسفوګلایسریټ به موږ سره کنورټ شي 2 فاسفوګلایسریټ ته 2 فاسفوګلایسریټ ته. اوس چې کله 2 فاسفوګلایسریټ ته کنورټ کیږي نو دلته به موږ سره کوم انزایم یوز کیږي دلته به انزایم یوز کیږي فاسفو ग्लाइसरेट म्यूटेज. फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम यूज कीजिए. उस शिकल 3 फास्फोग्लाइसरेट बांधे फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम एक टू की दब कन्वर्ट की 2 फास्फोग्लाइसरेट था. उस शिकल 2 फास्फोग्लाइसरेट थे कन्वर्ट की दा 2 फास्फोग्लाइसरेट न बाद मुंगसना दा मालिक्यूल ब मजीद कन्वर्ट की वाले चीज़ मुंगा मेन प्रोडक्ट पायरुवेट था. उस दा 2 फास्फोग्लाइसरेट ब मुंगसरा कन्वर्ट की फास्फो इनोल पायरुवेट था. फास्फो इनोल पायरुवेट था बाय द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम. दलता कम 2 फास्फोग्लाइसरेट बांधे ब इनोलेज एंजाइम एक टू की दब कन्वर्ट की फास्फो इनोल पायरुवेट था. उस चिकला फास्फो इनोल पायरुवेट था कन्वर्ट की फास्फो इनोल पायरुवेट नबात की कम लास्ट प्रोडक्ट रजी प दी बांधे ब यो एंजाइम राशि च एक डबो की चाहे तमुंगा पायरुवेट काइनेज वायु. उस चिकला पायरुवेट काइनेज पे दी एक टू की नो लास्ट प्रोडक्ट बमुंगसरा पायरुवेट मालिक्यूल जोड़ की. उस चिकला पायरुवेट मालिक्यूल जोड़ शो यो पायरुवेट मालिक्यूल बने जुड़ेगी. यो पायरुवेट मालिक्यूल ब द GD3P د وجې جوړیږي او یو مالیکول به د دې د وجې جوړیږي ولی چې دا مالیکول به دې ته کنورټ شي او دا پاتوی به سیم روان شي او یو پایرویټ به جوړ کی. نو اټ د اینډ زه ویلی شم چې 2 پایرویټ مالیکول جوړ شو. نو په دې پاتوی په ذریعه سره به موږ سره دغه ګلوکوز مالیکول کنورټ شي 2 پایرویټ مالیکول ته. خو دلته به موږ سره ATP فارمیشن کیږي. خو سو ATP فارمیشن د 2 ATP فارمیشن به کیږي. نو اوس که زه د دې ټولې پاتوی سمري پیش کړم سمري به زه د دې ولدا شان پیش کړم. ها اوس به مونږ سمري وایو که نه چې مطلب په دې کې څومره ATP یو شوي دي او څومره NADH2 پکې جوړ شوي دي او څومره ATP پکې جوړ شوي دي او هغې نه بعد به مونږ ریګولیټر وایو او ریګولیټر نه علاوه به پکې مونږ یو څو سیزونه داسې وایو چې هغه مطلب مونږ سره دغه کومه پتوی ده د مونږ سره افیکټ کوي. اوس ګوره پیاله خبره که زه دا وکړم مونږ سره ATP که زه خبره وکړم ATP یوز څومره یوز پکې شوه ده د ATP وله. نو زه که د یوز ATP خبره وکړم ګوره چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ ته کنورټ کېدلو دلته مونږ سره یو ATP یوز شوي وه یو ATP دلته یوز شوي وه او بیا چې کله فرکټوز 6 فاسفیټ فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته کنورټ کېدو دلته هم یو ATP یوز شوي وه. نو ټوټل دلته 2 ATP یوز شولې. نو ځکه خبره وکړم دلته به موږ سره ټوټل 2 ATP به موږ سره یوزي. اوس سینتسایز
ATP خبره که زه وکړم مطلب څو ATP به پکې سینتسایز شوي. نو ګورئ اوس که زه د سینتسایز ATP خبره وکړم، پهله خبره خو دا چې کله 1,3 بیس فاسفوګلایسریټ 3 فاسفوګلایسریټ ته کنورټ کېدو نو 2 ATP یوز شوي وي. 2 ATP دی هغه شوي او فاسفو انول پایرویټ چې کله پایرویټ ته کنورټ کېدو نو 2 ATP دلته یوز شي جنریټ شوي وي، سینتسایز شوي. نو مونږ په سمري کې دا خبرې ولیکو چې سینتسایز ATP څومره وي. سینتسایز ATP مونږ سره 4 ATP دي. ٹھیک شو. نو موستلی په MCQs کې دا کوېسچن راځي چې په ګلایکالیسس ټول ګلایکالیسس کې څومره ATP یوز کیږي. نو 2 ATP پکې یوز کیږي او دا تاسو هم پکې کولی شي چې یاره څومره ATP پکې جنریټ کیږي. نو 4 ATP پکې جنریټ کیږي. او که زه د NADH خبره وکم چې څومره NADH2 پکې پروډیوس کیږي. نو که تاسو د NADH2 پروډکشن وګورئ، اول چې کله GD3P 1,3 بیس فاسفیټ ته کنورټ کېدو دلته موږ سره 2 NADH2 جوړ شوي وي. نو په هول ګلایکالیسس کې 2 NADH2 پروډکشن کېدو. سو پروډکشن د 2 NADH2 پروډکشن کېدو. دینه علاوه موستلی MCQs کې دا تپوس کوي چې نیټ ATP په ګلایکالیسس کې څومره دي. نو 2 پکې یوز شوي دي او 4 پکې جنریټ شوي دي. نو 4 نه به 2 ماینس کې نو دا به تاسو راپاتې شي 2 ATP. نو ګلایکالیسس کې نیټ ATP چې کوم دي هغه 3 دي. اوس که زه د ریګولیټر خبره وکړم چې موږ سره کوم ریګولیټر داسې دي چې هغه موږ سره د ګلایکالیسس سټاپ کولی شي. نو بیا لکه زه سټیپ ته راشم، دا سټیپ وګورم چې کله فرکټوز 6 فاسفیټ فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته کنورټ کیږي. اوس که چېرته موږ سره دلته سیټریټ یو مالیکول ده، که هغه موږ سره په بډۍ کې په مقدار کې سیواو نو دا به موږ سره نیگیټیو ډایرکشن کې د ګلایکالیسس پاتوی ودرېږي. مطلب ګلایکالیسس به نه کېږي که چیرې سیټریټ مقدار سیواو. دینه علاوه که چیرې موږ سره ATP تعداد مطلب سیواو دا به هم موږ سره ګلایکالیسس په نیگیټیو ډایرکشن کې موو کوي. اټ مین چې د ګلایکالیسس به نه کېږي. دینه علاوه که موږ سره فار ایگزامپل ADP چې کوم ده ADP تعداد سیواو، اټ مین چې ADP سیوا ده ATP کمه ده. چې ATP کمه ده نو دا به موږ سره په پازیټیو ډایرکشن کې ګلایکالیسس وي. اټ مین چې ګلایکالیسس به پکې کېږي. او دینه علاوه که زه د AMP خبره وکړم AMP، نو چې زه د AMP خبره وکړم نو AMP به هم په پازیټیو ډایرکشن کې وړي. که چیرې AMP سیوا او اټ مین چې ATP ډېره زیاته کمه ده ګلایکالیسس به کېږي، دینه به موږ سره ATP پروډکشن کېږي. نو سیټریټ به موږ سره ګلایکالیسس انهبیټ کوي، ATP به هم انهبیټ کوي او ADP او AMP به پرولونګ کوي. مطلب دا کوم ګلایکالیسس ده دا به کېږي. دینه علاوه موږ سره یو بل مالیکول ده چې هغې ته موږ انولیز وایو. څه ته وایي؟ انولیز یو انزایم ده چې کله 2 فاسفوګلایسریټ فاسفو انول پایرویټ ته کنورټ کېږي. نو انولیز یو داسې انزایم ده چې موږ دا انولیز موږ سره 2 فاسفوګلایسریټ فاسفو انول پایرویټ ته کنورټ کوي. خو کله موږ کلینیکلی موږ د شوګر ټیسټ کوو. چې شوګر ټیسټ کوو نو موږ چې کله بلډ سامپل واخلو، بلډ سامپل چې کله موږ واخلو هغه موږ یو ټیوب کې کېږدو. نو ټیوب کې د فردر پایرویټ پروډکشن دپاره چې فردر په دې کې ګلوکوز جوړ نشي، فردر پکې ګلوکوز مات نشي، بریک ډاون ونه شي، نو زه دې ټیوب ته یو مالیکول یو ایټم ورته چوم، هغې ته موږ فلوراید وایو. څه ته وایو؟ فلوراید. نو فلوراید یو داسې ایټم ده چې دا موږ سره څه کوي؟ د انولیز ولا اکټیویټي سټاپ کوي. چې کله د انولیز اکټیویټي سټاپ کی نو فاسفو انول پایرویټ ته به دا کنورټ کېږي نه، چې دا نه کنورټ کېږي نو 2 پایرویټ به نه جوړېږي. نو دا موستلی په MCQs کې راتلی شي چې which one of the following enzyme is affected by fluoride. نو انولیز کوم انزایم ده دا موږ سره افیکټډ کېږي د چا د وجې نه؟ د فلوراید د وجې نه. نو دا all about glycolysis. نیکسٹ ویڈیو کی بھی انشاءاللہ مونگا کریبس سائیکل ایکسپلین کو.